امتحان پی کیږي چې ابراهیم دا خپل خزه دی او خپل ماشوم بچی دی دا واخلا او لار شاو د مکی په دشت او ریګستان کې پرېږده او ته ځه. ابراهیم علیہ السلام خپل بیبي روانه کړه د شام نه مکه تراوست. مکه په دغه وخت د غرونو په منځ کې یو وادي او یو خړ داو د آبادۍ نوم او نشانم پکې نو. بیت الله شریف سره په خوا کې د آب زمزم کوې چې په دغه ځای کې حضرت هاجره کینوله او زوی ولغې کې ورکه او دې ته روان شو. نه خلق شتا نه آبادی شتا هیڅ شی په میلونو کې په درک کې نشته. عزیزانو تاسو اندازه وکړئ چې دغه وخت چې ابراهیم علیه السلام خپل بیبي او د غېږې ماشوم په دغه دشت او بیابان او ریګستان کې پرېښو او دې ته روان شو چې د ده په ډبه څه تېرېده. بیبي ورپسې رستو نه آواز وکړو چې ابراهیم چرته دی؟ وی چې تاسو مې پرېښوئ او زه درنه لاړم. ورته وی چې په خپله اراده که خدای درته ویلي دي. هغه ورته وی چې بیبي د خدای دغسې حکم چې دا مور او زوی په دې بیابان کې پرېږده او ته ترې ځه. انتها دا بالکل د دغه امتحان انتها. بیبي هاجرې ورته وی چې خدای پامان کوم خدای چې زمونږ د پرېښودو دلته حکم کړی هغه خدای به دلته زمونږ حافظ او ناصر دی. ابراهیم علیه السلام تلارو شام ته او دا د بچی سره په دغه بیابان کې ناست د عربو ګرمي ونه نشتا بوټه نشتا. اسماعیل علیہ السلام تګه بی بی هاجره منډه را منډه وای چې خدای اوس چرته وب پیدا شي چې د ماشین ته لګي. دا صفا مروه چې نن پکې اجیان سایه کوي دا یو دوه غونډای او دا دوه غوندو په دامنس کې بیبي هاجره او تر منډه واله که په صفا به ختم وب په درک نخ کارې دی او که په مروه به ختم وب نخ کارې او زلا دی بیبي دغه منډه د صفا مروه په دې منس کې واله او اخر نا امیده را روانه شو چې بچي به مې د تندې هلاک. د خدای غیرت او غداغه د رحمت جوش ته وګوره. جبرائیل علیہ السلام ته وی چې ورشه او د دې اسماعیل په دې خپو کې یو چینه راوبه. جبريل راغه او د اسماعیل علیہ السلام د خپو مخه ته چینه راوړي. بیبي هاجره چې رااله نو د اسماعیل علیہ السلام د خپو مخه ته وبخټ کی چې وبخټ کیږي نو
دې زر زر شګې راغونډې کړې چې دا خو بر او خټ کې دي اسنه چې او بیګي او خلاص شي زمون خدل ته عمر دینو غیر چاپیره ته نه داسې دیوالګي والو چې دا وب محفوظ شي چې زمون په وخت تیر او دیوبو ته وی چې زمزم عبرانی جبه کې زمزم ویلې شي ادرېګا پختو کې ادرېګا اردو کې ٹھہر جاؤ عربی کې قم او عبرانی جبه کې زمزم ابو ادرېګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بفرمایل چې الله دې رحم وکي په بیبي هاجره باندې کدی دې ابو ته زمزم نه ویلې نو دا کوه به بدل او ډېر لوی دنیا به خړو کړي سم سیند او دریاب به جوړ او دې چې ورته زمزم وي او بو حکم منلو فزه و ده عزیزانو نن هغه به زمزم کوه وګورئ د عربو په ملک آب زمزم کوه ده چې زرګونه کال وشو چې د مسقال ذره عمره کمه پکې نه راځي دومره پایپ په لګېدلې ده او غړمبای خيږي شپه او ورځ په دغه ځای کې وبنش عزیزانو سره وخت رده ابراهیم علیه السلام بچمیاش بس دو پس شوق شو چې خدایا دا بیبي او خزه کته پکار علماء لیکي چې ابراهیم علیه السلام ته یو خصوصي مهربانه پیشکش وشو چې ستا چې کله د خزې او د زوی ملاقات تړکیږي نو خدای ته التجا کوانو بندوبست بدر تکل نو بوراق باور تراوسته او بوراق بده سور شو لابړو داغي ملاقات به وکړو بیا به واپس بیا شام تراغه چې دلته بشپم نه کې دوی سره خالی به وګوري او بیا بتی دي عزیزانو چې د لس دولس کال په دې اسنا کې تیر لس دولس کال لس دولس کال پس ابراهیم علیہ السلام مکی تراغه او اجازت ورته وشو چې کس وخت دلته تیرې نو د شپې خوب ګوري قرآن کریم کے اللہ فرمائی فلما بلغ معه السعی چې اسماعیل علیہ السلام خلوب غاړه شو او د خوند او د رنگ وخت راغې چې پلار او مور په دغه وخت کې په بچی خاص مزاح دغه وخت کې په بل امتحان راغی اس امتحانات خود پیغمبرانو کور کله داغي خطوله زندگی امتحان او ابتلا عزیزانو ځانونو ته وګورئ چې مونږه د الله په یو امتحان کې د پاس کېدو قابل نه یو په یو کینی وګورئ په دې دنیا کې
कदा इम्तिहान पे मुंग रागे ची मुला साहब जोया लाल का पास बशे पची कदा इम्तिहान पे मुंग रागे ची खजा जोए दे पदे बयाबान के पदे दश्त के प्रेदा तते जकोर था पास बशे पची دا ډېر ګران او جنت مونږ د پیغمبرانو نم مخ کې ورته پتاک کې ناس کی چا خدای زمونږ ځکه چې مونږ منځونه کوو مونږ حج کړی دی سوچ کړه کرا غیر دا امتحان او دا ابتلا بیا بدرته ویم چې کربها دنیا به فیل کربها دنیا کې وګوره معمولی غوند امتحان در باندې راشي سالم جوړ کړ پروندا الیکشن پتا سے امتحان دام ابتلا سالم جوڑ کرے اس لگیا ہے جاڑے اہدا خدا سی اہدا خدا سی منسو کچھ دا سی زسو آئین کے ترمیموں کو صدر سے زسو ماتم ہوا ہے जानता आईन की तरमीम हक पमल की दसमलाई पदे आईन के बाग असम्बली तरमीम कई चिकम असम्बली दा जोड़ खड़े उस्ताद पदे सपे خبر تاسو په دغه پوهیږئ چې اله دا زمونږ د کلی کوتک شاه پاس کا چې دا کلی د سرو زره اله دا ډم توتو پاس کا چې دا مالا تاسو په دې پوهیږئ اوس وګورئ لغون دي نه سوچ وکړئ چې تاسو منبران لګیا دي د وزارت اعلی خوبونه ګوري گٹ جوڑو نہ کئی لگیا دی کہ زبالتا سر مرگرے کی کم چما بو وزیر کے زبالتا سر وزیر کی چما بو وزیر اس داخلت دا خوب دا تاسو تبے چوی چ عزیزانو زبردست حکم هغه اوس ګورا تماشې به درته وخه تماشې به دې ټول صبح سرات توخه خو شرمېدلی پته شرمې دا دې به حیا قوم دوی پته شرمې ګروپ بندای شروع نه دوی سره د ملک غم نه دوی سره د آئین غم نه دوی سره د ملک د زمکه غم دوی سره غم د دې دې چې دا سموله ګول دا برا سرکو څنګه چرته چې څوک کې نولې خدای په قهر تاسو وګورئ په دا کمیټای کې څه بلا کې نولې دغه پنا پښلا وګورئ چواره نشتا مشکی نشتا وینای نشتا کوسه ورانی دي او برا خيجي د خلکو کورونه وړي تپوس کولو والا نشتا د ملک نه د دلی راجا جوړ दिल्ली का राजा मोया कोई रोने वाला नहीं दिल्ली का राजा मोया कोई रोने वाला नहीं वही तो दिल्ली राजा मर गए जड़ा वाला पे सोची नन पदे मल्क जड़ा वाला सोची तपोस कोलो वाला सोची
لاندې طبقه وګوره چواریان دي نن چواریان تاسو حکم ولې نه مني ځکه چې ته د خدای نه باغي او د خدای دشمنی نو چواریان ستا حکم ځکه نه مني او تا نه ځکه نه په سړک وګوره وړې ډکې دي کټکولیان برتی دي کټکولیان دا د کمیټې میر ته وایه کنه چې ته څه دپاره دلته ناست کروڑپتی او ارب پتی تا څه ضرورت و چې ته د کمیټې میر جوړې دا کاونسلران وګوره چواریان راشي د دې د کور مخه صفا کی بار علاقه کې که غول په ډیرانونو په سړکو پراتی تپوس کولو والا سوکو دا بسوک دا خلق به کوي چې دا پرون تاسو پاس کړی دا بدر تو خیر او به خیر درته سشا تاسو برمانو دا خدای ذلیل کړه قوم دا د لنډه خلکه ولا ډکه دا په سره کراوړي لګیا دي تپوس کولو والا څوک دا د جمعات نه چوزي او د سرک تکيږي دا وانه وګوري د باندې زرګونو روپوټه کده کمیټای شوی و زرګونو روپو یو پټه پړوند را نه غي چاله کدا سه ټیک ولې نه دی زکه دا واړه نه والا ترلویا پورې ټول حرام خواره او خنزیر خوارج ته ششګاو لګي سره راشي او هغه پاتشي او بل پاتشي او تاو ماته پکې مال ملایم شکرانه راکی تعالی پکې چای پانی درکې 500 دا هغه مل خډیر شکر الله دې دا ملک د دینه بدتر ډیر شکر دې خدای پیژندلی خدای پیژندلی ابل اور حضرات چوي دي دې علاقه ماشکی نشتا مې زه څه خبر زه دروغه یم ودا چړکاو منکاو مې زه نه یم زه خو هغه يم چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان دا ستا په عشق طبيب وای ما رحمان دا خبرداوي چې د حال تر دا بدتر وي زه خو هغه دینه بزیات اوس بسوره د ملک په دی وی راخته پلانې به وزیر کیږي پلانې به دغه کی پلان دا پلانیان خو پرونه وزیرانو نن به بیا شي جیتو دی کوتی او تیار کلوتی وای چې د کمزه خراو مل تا ودرې دا ټکه لګ ځکه نور څه خو د کول والا نه سي سرونه خوځوي لکه دغه پلاستیک مارغان چی وای جیتو دی کوتی او تیار کلوتی وای چې د کمزه خراو مل تا ودرې زمادیدانو ګوره روزانه بدرتا د زهر استنه والے کی نن درد بده قلار نه چې سبا بدرتا بل استن والے بل اورز درد بده قلار نه چې بل اورز بدرتا بل استن والے دا تحقیقات یو کی کنه حکومت دو میاشتې مخکې چغېواله 40,000 به خرج کړي او 25,000 به خرج کړي دینه بزیات نه کوي دینه بزیات نه کوي پټه پړون دي په خبرګوز ناشتي او تحقیقاتو کې کم از کم یو منبر لس او 15 لک روپے خرج کړي وې دي کړي پیمانه چا چې ولا چای کړی دي هغه سړی له لس زره روپے ورکړي